ایران په یو اے ای کې کم ځایونه ټارګټ کړیو د یو اے ای ډیفنس یو سیستم څومره میزایل څومره ډرونز اٹیکس په هوا کې ختم کړل په یو اے ای کې څومره مسافر شهیدان شوي دي څومره زخمیان شوي دي ایران ولې یو اے ای ټارګټ کړی دا مکمل اپډیټ در سره په دې وجه د یو اے ای حواله سره شریک کوم چې په یو اے ای کې دوبۍ کې ډیر زیات پاکستانی مسافر موجود دي دونه اٹیکس په مطلب سعودي عرب باندې نه شوي څومره چې په دوبۍ یو اے ای باندې وشول ځکه په سعودي عرب چې څومره اٹیک شوي دي کم ځای باندې اٹیک شوي په هغې باندې به یو نیکسټ ولاګ کې ډیټیل سره خبرو کوو خو په دې ویډیو کې مونږ د دوبۍ حوالې سره درله اپډیټ در کوم په 28 فروری 2026 باندې یو اے ای چې کوم ایرانین بیلسټک میزایل او عام ډرونز چې کوم دي هغه ټارګټ کړی دا په 28 فروری باندې ایران چې کوم دی هنډرډز اف پروجیکټایلز چې کوم دی هغه د یو اے ای مطلب یو اے ای په ټارګټ کړی دا 165 بیلسټک میزایل چې کوم دی هغه یو اے ای ډیټیکټ کړی دي چې 152 پکې ډیسټرویډ شوي دي که دغه 165 میزایل خدا نه خواسته په یو اے ای په دوبۍ باندې ورغلیو نو ډېره غټه تباهي کړې وه خو یو اے ای حکومت دا خبره کلیم کوي چې 152 مونږ په هوا کې ختم کړي دي او بقایا چې کوم 13 راغلي دي نو هغه د یو اے ای په مختلف مقامات باندې راغلي دي دینه علاوه 2 کروز میزایل چې کوم دي هغه هم مونږ په هوا کې انټرسپټ کړي دي او هغه مونږ ډیسټروي کړي دي دا د یو اے ای ډیفنس چې کوم سیستم دی هغه دا بیان جاری کړی دی وزارت داخله 541 ایرانین ډرونز چې کوم دی هغه مونږ ډیټیکټ کړي دي چې پای کې 500 مونږ راغورځولي دي جی 500 مونږ ختم کړي دي او بقایا چې کوم دی هغه مختلف مقامات کې یو اے ای کې غورځېدلي دي جی ابوظبي کې چې کوم دی میزایل او ډرونز چې کوم دی هغه انټرسپټ شوي دي ابوظبي کیپټل باندې دینه علاوه دوبۍ کې چې کوم دی ته هم انټرسپټرز چې کوم دی هغه مختلف ډرون او میزایل انټرسپټ کړي دي او څه ځایونو کې هغه راپریوتي هم دي لکه جبلالي پورټ باندې برج العرب هوټل چې کوم دی هلته هم یو ډرون غورځېدلی و دینه علاوه زاید پورټ چې کوم دی هلته هم څه ناڅه اټیکس شوي دي او امپیکټس چې کوم دي یا کیژولیټیز چې کوم دي یا کم ډیمیجز دي په دوبۍ کې هغه دا چې 3 کسان پکې شهیدان شوي دي یو د پاکستان یو د بنگلادیش او یو د نیپال که مسلمانانو شهید شوی دی او که هندو وي د نیپال لا نو مطلب مړ شوی دی 58 پیپل چې کوم دی پکې انجرډ شوي دي مختلف مقاماتو کې 58 کسان چې کوم دی هغه ماینرز انجریز دي لږ ډېر په هغې انجریز راغلي دي 58 کسان نو دا هم مختلف نیشنلټیز نه دي لکه دا نه چې دا صرف د یو اے ای دي دې کې پاکستانیان هم شته دې کې بنگلادیش هم شته دې کې نیپال هم شته دې کې انډیا هم شته دې کې د مختلف ملکونو کسان موجود دي 58 کسانو کې کم چې زخمیان شوي دي جی نو په یو اے ای باندې هم ایران خو مکمل مطلب سټرایکینګ کړی دی خو یو اے ای چې کوم منسټري اف ډیفنس دی نو هغه دا خبره کلیم کړې ده چې مونږ 152 میزایل چې کوم دی بیلسټک میزایل په هوا کې ډیسټروي کړي دي 2 کروز میزایل هم په هوا کې ډیسټروي کړي دي او 500 ډرونز چې کوم دی هغه مونږ په هوا کې ډیسټروي کړي دي نو دا یو ډېر غټه تباهي دی کولای شو خو د دوبۍ چې کوم ډیفنس یو سیستم دی وزارت داخله منسټري اف ډیفنس دی نو هغه دا بیان جاری کړی چې زموږ ډیفنس یو سیستم چې کوم دی هغه دومره کمزورې نه دی جی نو الله دې پکې مخکې خیر واچي الله دې امت مسلمه کې اتفاق راولي که چېرې دا اتفاق نه راځي نو بیا راتلونکی ټایم ډېر خطرناک دی دوبۍ چې کوم دی خپل یو اے ای چې کوم ایر سپیس هغې هم کلوز کړی دی دوبۍ ایرپورټ کې هم یو ډرون پروت دی خو هغې ډېره غټه تباهي نه وه کړې سایډ له پروت دی دوبۍ ایرپورټ چې کوم دی یو ډېر غټ ایرپورټ دی او داسې ایرپورټ دی چې کې هر 15 منټه پس یو جهاز الوزي او یو ورته راځي 15 منټه ما ډېر یاد کړي کېدای شي 2-3 منټو کې یو جهاز الوزي او یو الوزي راځي مطلب هر 2-3 منټه پس یو جهاز دی نه الوزي او دا سلسله 24 غنټې روانه لکه دومره غټ ایرپورټ دی دینه علاوه چې کوم ابوظبي ایرپورټ ته هغه کې هم څه فلایټس کینسل شوي وو په دې وجه باندې چې د یو اے ای ډیفنس یو سیستم هم اکټیو وو اولته نه ایران هم سټرایکینګ کولو نو د میزایل لګېدو خطره هم کېدای شوه جهاز دپاره نو په دې وجه باندې هغه د دوبۍ چې کوم منسټري اف ډیفنس دی هغه ایرپورټس او دې نه علاوه چې کوم د هغې ایر سپیس دی هغې مکمل شټ ډاون کړی جي نو دا د یو اے ای حوالې سره اپډیټ سو د دې حوالې سره ستاسو سره دا خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کوئ